كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. 37 نمبر آیت ده سورة الحج. دې آیت کې الله جل جلاله د قربانۍ او د قربانۍ سره د نور اعمالو اشارتن مقصد بیانې چې د اعمالو مقصد څه دی. یو سړی د الله د رضا لپاره مونځ کوي، د څه مقصد دی؟ الله د رضا لپاره قرباني کوي، د دې څه مقصد دی؟ الله اکبر. قرباني باره کې الله جل جلاله په دې کې فرمایي چې الله پاک ته د قرباني غوښه نه دی پکار او نو ته د قرباني وینه پکار ده. چې تاسو ته قرباني وکړئ چې الله پاک غوښه پکار دی او وینه پکار ده. چا ډېر وینه وبای ګوله دا غبا ډېر ثواب وشي. چا لږه وینه وبای ګوله دا غبا لږ ثواب وشي. چا ډېرې غوښې والا قرباني وکړو چې د هغه ثواب ډېر دی. چا د کمې غوښې والا قرباني وکړو د هغه ثواب کم دی. په دې آیت کې الله پاک د دې مقصد ذکر کوي چې الله پاک ته د غوښو ضرورت نشته. نه الله پاک ته غوښې رسي چې تاسو ته څومره څاورېده چې غوښې ډېرې شوې، الله پاک زیات خوشحاله شو. الله پاک ته ستاسو په زړه کې دنده اخلاص چې دی هغه رسي. اصل مقصدی چیز تاسو په لکه اخلاص چې کوم دی، کومه تقوا چې ده، کومه د الله د یری نه چې تاسو عمل کوئ د الله په نزد هغه قبول دی. اوس هغه په څومره درجه کې دی؟ یو سړي په 2 کروڑه باندې څاورې واغوسته قربانۍ لپاره او بل سړي په 10,000 روپۍ باندې ځان خسنه نیول دی، 1000 روپۍ ځان خسنه نیول دی. اوس درد د چا په زړه کې زیات دی؟ اخلاص په چا کې زیات دی؟ تقوا د چا په زړه کې زیاته ده؟ ثواب د هغه زیات دی. د دې وجه نه د هر عمل د قبلېدو دپاره د هغې درجات د اخلاص په بنیاد باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول خلق منځونه وکړي، یو منځ وکړي، یو منځ. مثال په طور ماسخوتن مونږ تاسو ټولو په شریکه وکړو کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې کسانو کې بعض کسان داسې دي چې هغه ته د دې مانځه 10% ثواب ملو شو.
او چاته 20% ثواب میلاو شو، چاته 30% ثواب میلاو شو، چاته 40% ثواب میلاو شو، چاته 50% ثواب میلاو شو، چاته 60%، چاته 70%، چاته 80، چاته 90%، چاته 100% ثواب میلاو شو، چاته بالکل میلاو نشو. مونږ ټول یو شان کړل کته شی برشي ټول یو شان دي، ټول سبحانك اللهم وبحمدك ټول یو شان ویلې دي. هغه د ایمان پسې یو ځای کته شي دي، یو ځای برشي دي، ټول ما جامع یو شان مانځي دي، ځای یو شان مانځي، د ټول مخ یو شان قبله ته، ټول د یو الله د رضا لپاره راغلي دي، په منځ ولاړ دي. هیڅ فرق د خلکو په منځونو کې ظاهري نشته، یو شان منځ کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثوابونو کې فرق دی، د هر سړي ثواب جدا جدا دی. چاته لسمه حصہ ملاویږي، حدیث الفاظ دا دي، چاته نهمه حصہ ملاویږي، چاته اتمه حصہ ملاویږي د مانځه، چاته اومه، چاته شپږمه، چاته پنځمه، چاته څلورمه، چاته درېمه، چاته دویمه حصہ یعنی نیم، او چاته ټول ثواب میلاو شي، چاته د نهمې نوم کم میلاو شي، لږ میلاو شي. د اعمالو دارومدار په څه شي سره دی؟ نیت سره دی. نیت اخلاص ته وایي. اخلاص په صحابو کې ډېر زیات و که نه؟ که نه و؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رستني خلک چې دي، رستنی خلک هغه چې د غرونو برابر سره زر خرج کړي، د الله په رضا دپاره خرج کړي، د غرونو برابر سره زر د الله په رضا دپاره خرج کړي، هغه زما د صحابو یو سیر کجورو ته نه رسېږي. اوس سیر کجوري زیاتې دي که د غرونو برابر سره زیات دي؟ دواړو د الله د رضا دپاره ورکړي. د څه شي فرق دی؟ اخلاص فرق دی. بنیادی چیز په تمامو اعمالو کې اخلاص دی. بنیادی چیز په تمامو اعمالو کې اخلاص دی. شوشا، ځان ښودنه، ریا، دکلاوا، عجب، دا د اعمالو د لاسه په انسان کې چې کوم څیزونه پیدا کېږي هغه دا راځي. شیطان پې حمله کوي، کله پې ځان ښودنې دپاره چې بل ته مخامخ شي، کله چې چلو کې خلکو ته دا مولي صاحب ښکاره شي، ځان داسې ښکاره کوي چې زه خلکو ته امیر صاحب ښکاره شي چې دا مشر امیر صاحب دی، او خلکو ته قاري صاحب ښکاره شي، خلکو ته ډېر دیندار ښکاره شي، خلکو ته ډېر مزګزار ښکاره شي، ډېر په عاجزۍ کوونکي ورته ښکاره شي. دا حملې پې کوي. نو که د خلکو باره کې نه نو ده ته ځان د ده په زړه کې دا راشي چې زه ډېر ښه یم. جو که ډېر را نه شي نو لږ باندې راشي، دا لازمي نه چې ډېر راشي په زړه کې چې ځان ته خو یو خاص باندې اشاره دا راشي چې خپل په صفت خوشحالېږي. که چاته د صفتو کې دی چلو شي خوشحاله شي. بس دا هغه ټکی دی چې ده کې دنده پروت دی، دنده یو څیز دی چې په ده کې دنده پروت دی. اوس هر سړی ځان ته سوچ کوي چې زما صفت وشي زه څومره خوشحالېږم. څوک په دې خبره خفه شوی دی چې زما صفت ولې کوي ته، بلکې هغه دی یادوي پلانکي ځای کې هلته ناست وم چې هغه وایي چې پلانکي خو داسې خپل هغه صفت د نورو په مخ کې د بل هغه چې دی که نه بل د ده صفت کړی دی نو دی بیا نورو خلکو ته چې پلانکي داسې وي ما ته چې ته خو ډېر ښه سړی خپل په صفت خوشحالېږي. دا زړه کې دنده هغه چیز پیدا کړی د شیطان د اخلاص مقابله کې دا څیزونه دي. پوهېږئ تاسو که نه د داسې څیزونو نه مقابله چې دا هغه 24 غنټې ده زموږ ستاسو د شیطان سره. دغه مقابله چې د ریا نه ځان وساتو په اعمالو کې، ځان ښودنې نه، خپل د صفت کولو نه ځان وساتو. بعضې وخت کې په بل باندې تنقید په دې بنیاد باندې کوي چې درته پته ولګي چې هلکه ته سهار لمونځ نه کوې، تپوس وکړي که نه د خدای مسلمان یې مونږ نه کوي، اشاره یې څه خبرې ته ده زه کوم زه خیر قاري صاحب خیال ته فکر دی که نه بل ته وایي چې ته هلکه ته څو تلاوت کوه دا روزې
هغه ورته زه د رکوع کوم ځکه چې مولوي صاحب د رکوع حواله کړل کنه کوي کنه کوي تاسو ماشاءالله आवाज رانه کوي زه تاسو کوم هغه په کتاب کې نه دي ښه زه تاسو کوم هغه چورلټ جواب راکوي تاسو نه پنه هغه زما په تاسو باندې منحصر ده چې ما تاسو کول علاوه ما تاسو نه بغیر تاسو نه کړی کنه زما په دې کې مو ډېر دیني مقاصد مو جذبه راوچتول مثال په تور ویل چې په دې کې 50 کسان تلاوت کوي د بقایا 50 پر لکه دا داعیه پیدا شي کنه شي پیدا چې زه ولې نکوم 100 کسان 80 کسان چې دی هغه ذکر کوي دا 20 کسان ته ځان کمزور ښکاري چې سبا نه هغه میراده کوي د دې وجه نه خپل عمل پټې نه کوشش دا کوي چې هغه کوم تاسو زو کوم چې هغه سنت وي قرآن تلاوت کوي کنه کوي چې د دورو کو کم سے کم دورو کو زیات چې هر څه لاس چت کی روزانه جزاكم الله احسن الجزاء الله تاسو ته خیر راکړي او چې موږ ته دا پته ولګي یو کستا چې زه روزانه دورو کوم تلاوت نشم کولای الله ما خپل کلام خودلې دی الله زما په سینه کې کلام ان زه ویل شم او زه دورو کوم نو کوم یقینا خپل ضمیر دې ملامت کی چې زه کمزور یم ډېر کمزور یم خدای دې نه کې چې زما بارک الله څه اراده ده پوهیږي خپل په عمل سوچ کو کنه لکه سړی هغه یې غریب انتهایی او یو ټک کار نه کوي په صحت جوړي غربت انتها ده کډه ورته ناسته ده یو ټک کار نه کوي کارون ملاویږي تاسو په دغه باره کې څه وایي کما کړل اګه د خدای مسلمانانو جوړ موټي او تندست او غریب او کډه ورته ناسته ده مزدوري ولنه کوي مزدوري ملاویږي او کولې شي چل دل لازم زمون د قران د تلاوت نه کولو ولا مقصد هم دغه دی ذکر نه کولو ولا مقصد هم دغه دی کولې شي ضرورت شته یک یوازې په قبر کې پروت دی کنه تعالی د نور منډه تر فائدہ نه لګي په غیر د قران نه په غیر د ذکر نه په غیر د الله د یاد نه خبره مې څه نه کوله چې بل نه تاسو ذکر کې ته تلاوت کوي دا ما ته زه درو کوم درو کوم درو څه شي مطلب څه شو څه ډیر کوم یې په څه طریقه باندې شیطان د دنیا خبره په دمنه حمله کوي پټه حمله کوي دا تلبیس ابلیس دی پټه پټه حمله کوي د اخلاص کې کیمرا ولي نو خالص د الله درجه لپاره په تورش په باندې بناسي خوب بم څنګه خو سبق خپل پوره کوم د محبت باندې ویلې خو شیطان دې وچې چلو کی مختلف لارونه په حمله کې د اخلاص کې کیمرا ولي نو خو موږ په دې باره کې د استغفار ډېر زیات کوشش وکړو چرته موږ د چا صفت واورېدو خپل صفت واورېدو نو فورا به ویل چې د باندې زما عیبونه نه ښکاره شي دا چې زما صفت کوي که نه دته زما هغه بدیانې نه دي معلومې پوهېږئ تاسو دته زما بدیانې نه دي معلومې ځکه دغه کوي برابر ده دته زما بدیانې نه دي معلومې دی ځکه زما صفت کې ذهن کې به دا خبره راوړو چې خپل په صفت باندې زموږ نفس غټ نشي زموږ نفس مخې ته لاړ نشي دغه شانې چېرته خپل صفت زموږ د خولې نه وخوت یو ځای کې په غلطۍ سره خپل صفت وخوته بلکې غلطۍ نه اوس دا خبره څوک عیب هم نه ګڼي هر سړی به ناست دی به خپل صفت کې خبره خوشحاله حالانکه په دې باندې سړي د شرم پکار دی کنه کنه دی پکار لکه سړی په خپل خوله خپل صفت کوي ډېره د شرم خبره ده خو هغه معاشره داسې شوه داسې کمزورې شوه داسې بې ضمیره شوه چې اوس په خپل صفت باندې نه هغه سړي کوونکي ته ځان بد ښکارېږي نه هغه اورېدونکي ته دی بد ښکارېږي خو که چېرته په غلطۍ زموږ د خولې نه خپل صفت وخېږي نو چې چلو کو فورا استغفار ویو استغفار 100 پیرې ویو 1000 پیرې ویو 1500 پیرې چې الله څه چل نه کړو دا موږ عزت بد وکړو ناروا نه وکړو زه چې شی به زما حقیقت خو تا ته معلوم دی اخلاص په عمل کې وزن زیاتې د قیامت پر ورځ باندې به اعمال شمارل کېږي نه چې پلان کې 4 رکعاته مونځ کړی د تهجد یا پلان کې پر ورځ کې 4 رکعاته نفل کول یا د څومره تلاوت څو سپارې تلاوت کړو شمارل کېږي به نه خو په هغه کې به اخلاص کېږي اخلاص
چې دا بتللی کېږي او وزن به د اخلاص په لاسه زیاتېږي د یو سړي 2 رکعته لمونځ به د بل سړي د 100 رکعته د لمانځه نه غوره وجه به چې په هغې کې به اخلاص زیاتې الله دې زموږ ستاسو په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي دې ته نه ګورو چې دا قرباني څنګه ده پلانکي قرباني داسې وه او پلانکي قرباني ښه وه زما قرباني ښه وه او ستا هغه څه شی هغه خو ځکه پته نه لګي چې درد د چا په زړه کې زیات و اخلاص د چا په زړه کې زیات و تقوا د چا په زړه کې زیاته وه نو الله پاک د دې وضاحت په دې ځای کې کوي لن ینال الله لحومها نه رسي الله پاک ته غوښې د قربانۍ ولا دماؤها نه وینې د قربانۍ ولكن يناله التقوى منكم لیکن ورسی الله پاک ته تقوا ستاسو د طرفنا تقوا هغه څیز دی چې هغه اعدت للمتقین جنت د متقینو لپاره تیار شوی دی متقین تقوا تعلق د زړه سره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایا تقوا ها هنا تقوا یره چې څومره په زړه کې د الله زیاتېږي دومره سړی به د ګناه نه لرې کېږي دومره دی د ګناه نه یېرېږي ځان ساتي د ګناه نه د الله د نافرمانۍ نه څومره چې انسان د الله د نافرمانۍ نه لرې دومره د په زړه کې اخلاص زیاتېږي دومره د په اعمالو کې وزن زیاتېږي دومره د په زړه کې نور زیاتېږي او په دې کې به اخلاص هغومره زیاتېږي څومره د دیني محافلو دیني محفلونو کې ناست د په زړه کې به نور زیاتېږي اخلاص به زیاتېږي یو سړی به یو پېره لا اله الا الله ووایي او بل سړي به 100 پېرې ویلې نو د هغه یو پېره به ترې وزن زیات ځکه چې څه چل به یې د زړه د درد نه به ویلې په اخلاص سره به ویلې ولكن يناله التقوى منكم لیکن رسی الله پاک ته تقوا ستاسو د طرفنا كذلك سخرها لكم درنګي تابع کړی دی الله پاک دا څوري تاسو د پاره لتكبروا الله چې لوی بیان کړی د الله پاک علی ما هداکم په طریقه چې تاسو ته ښودلې ده د الله لوی بیان کړی بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر څوري والو په وخت څنګه وساسبو بسم الله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم بنوي وایګه تاسو کا څنګه وای بسم الله الله اکبر الله ډیر لوی دی کنه دې څوري څه شي یو میګه وجل چې دغه الله تاسو کې ګناه دي ګناه دې کنه دې لکه یو چنچنا وجل ګناه دي نو چنچن بچي صحابي راوړو بچوي او چنچن سره راځي هغه په دمنه کوټه کېږي او مور چې کومه ده کنه او په دې صحابي باندې کوټه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وچا دا چنچنا د بچو په وجه پاساک کړی دی د الله رسول الله بچو ډېر مار اخیستی دی یو ځکه ته کېده یې تکلیف مو ورکړه هغه دین چې هغه څوري ته تکلیف د یو پیشو په وجه باندې زنانه دوزخ ته ځي پیشو په وجه باندې مردار څیز دی کنه خو هغه تړلې وه هغه ته خوراک نه اچو د هغې په وجه باندې هغه زنانه دوزخ ته لاړه هغه دین دی زمونږ چې د یو سپي په وجه باندې بدکاره زناکاره زنانه جنت ته لاړه چې هغه سپی تږی د کوهي په غاړه باندې ولاړو او به خو نشي څکلی ځکه راخېجولی نه شي هغه بدکاره زنانه په لاره تله د ده د تندې د حالت یې وپېژنده چې دی تږی شی دی اوبو ضرورت دی راغله خپل په څادر پورې خپل هغه بوټ وتړو او کوی ته کته که اوبه راواغستې هغه له ورکړې هغه موړ شو د هغه په وجه باندې الله پاک د هغې هغه ټول ګناهونه معاف کړه هغه دین هغه الله پاک ستا د خپل لاندې څوری دی دومره غټ څوری دی هغه لالی په هغې تا ته څه نه وي ځکه د الله حکم دی الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی په سوونو په زرګونو په لکونو څوري قتل شي که نه شي الله لوی دی الله ویل چې کوئ بس بیا پکې ګناه نشته دا ثواب دی ثواب دی د یو ویښته په بدله کې الله پاک تعالی نیکۍ راکړي لتكبروا الله على ما هداكم چې لوی بیان کړئ د الله پاک په هغه طریقه چې تاسو ته ښودلې ده د حلالو طریقه ښودلې ده معلومه ده که نه مخکې قبلې ته کې او حلق بلکل حلق نه دی په دې ځای کې حلال کې کټ حلالول دغه ځای کې په اسانه سهولت دی څلور رګونه دي هغه حلال غسل لازمي دي پکې په دې کې څلور رګونه دي هغه پکې غسل څه دی لازمي دي جوړ پکې پاتې شو
نو چل کېږي نه حلالېږي دغه شانې چرګان وغیره حلالول چې دي نو د هر شي په حلالولو کې د دې خبرې خیال وساتلی شي نوم پرې واخیستی شي یو سړی دوه درې څوري حلالوي بسم الله الله اکبر یې ووي او بیا شروع کړه څوري حلال کړه څوری الله متعین کړی نه دی بسم الله الله اکبر او بیا هغه څوری ونیو حلال یې کړه دا مردار شو پوهېږئ اول په څوری متعین کې ډېر چې چرګان دي پنجره کې دې لا نیولی نه دی او بسم الله الله اکبر د هغې نه وروستی دې ونیو بیا دې حلال کړ دوباره دې نه دی ویلی دا مردار شو کوم څوری چې ستا د خپل لاندې دی چې ستا متعین دی دغه څوری دی بسم الله الله اکبر الله به هر څوري له به هر چرګوړي له به جدا جدا وایي شریعت حلال په دې ټکي حلالېږي په دې ټکي چې الله حکم دی الله لوی دی ځکه حلال شو دا هسې نه حلالېږي دا الله اکبر لتکبروا الله چې لوی بیان کوي د الله پاک علی ما هداکم په هغه طریقه چې تاسو ته ښودلې ده وبشر المحسنین او زیر ورکړه نیکانو ته مخلصانو ته احسان والا څوک دی چې د الله عبادت داسې کوي لکه الله پاک چې ویني تاسو ما ته ګورئ خاوچوړه خبره مه کوئ د الله عبادت په داسې طریقه باندې کوي چې ګویا دی الله پاک ویني مانځه باندې ولاړ دی ګویا الله پاک ویني او که دا نه نو کم سے کم دا خو خامخا په زړه کې چې الله پاک ما ویني هغه کس ته احسان کوونکی محسن ورته بینک ملازم تنخواه ده که سودی دکانداری وغیره ده یا ناجایز اخیستل خرڅول دي سړي کاروبار ده نو آیا د روزو نیولو دپاره چا نه قرض واخلي او بیا تنخوا میلاوېدو په صورت کې قرض واپس کړي یا د قربانۍ دپاره چا نه قرض واخلي د هیلې څه ګنجایش شته فقهاو لیکلي ده صرف د دې قدر دپاره ګناه کې څه کمی نه راځي خو کېدای شي د دې قدر په وجه باندې الله پاک وبخي دا ول یو صورت دی چې یو سړي پیسې حرامې دي پیسې حرامې دي دی د قربانۍ دپاره چا نه پیسې قرض راواخلي قرض راواخلي او بیا په هغې باندې هغه قرباني وکړي او چې کله بیا ته دغه پیسې راځي نو هغه بیا ورکړي هغې له هغه کس له ورکړي ده د الله د حکم قدر وکړو د الله د حکم قدر یې وکړو کېدای شي الله پاک دا قرباني قبوله کړي البته دا حرام دی او حلال دی فقهاو دغه لیکلي چې دغه کس چې د هغه سره نور ګنجایش نه وي که نه هغه له په دې وخت کې یا د روژې میاشت ده یا روژې نیوي په حرامو او ماتوي په حرامو که نه هغې دپاره دی داسې چلو کړي چې بلکل حرام دی خالص چلت دی د الله حکم دی نو بیا د قرض راواخلي او په هغې باندې د روژې دا خرچه خپله راوړي او بیا هغه له چې کله دته پیسې میلاو شي هغه له ورکړي دا څه ګنجایش په دې کې فقهاو لیکلی دی البته حرام دی او حلال دی لن ينال الله لحومها لرسي الله پاک تا غوښې د قربانۍ ولا دماؤها نویني د قربانۍ ولكن يناله التقوى منكم لیکن رسي الله پاک تا تقوى ستاسو د طرفنا كذلك دغرنگی سخرها لكم تابع کړي دي دا څوري ستاسو لتكبروا الله على ما هداكم چې لوی بیان کړي دا الله باغ طریقه چې تاسو ته ښودلې ده وبشر المحسنين او زر ورکړه نیکانو ته اللهم صل على محمد وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله زموږ دا کیناستل په خپل دربار کې قبول کړي الله دا زموږ د ګناهونو کفاره جوړه کړي یا الله زموږ په ژوند کې اخلاص ته پیدا کړي الله تقوا پیدا کړي الله ستا یره پکې پیدا کړي الله د نیکو اعمالو شوق پیدا کړي الله ستا محبت پیدا کړي الله ستا د کلام محبت پیدا کړي الله یا الله د دنیا محبت زموږ د زړونو نه لرې کړي الله دنیا په دنیا کې چې څه څیزونه دي الله د دې محبت زموږ د زړونو نه وباسي الله الله د آخرت فکر او غم او شوق زموږ نصیب کړي الله الله ستا د ملاقات شوق نصیب کړي الله د جنت شوق نصیب کړي الله جهنم یاره زموږ په زړه کې پیدا کړي الله الله د ګناه نه نفرت په زړه کې پیدا کړي الله الله